طرف ته صدق دی، رښتیا، او بل طرف ته کذب دی، دروغ دنیا ورانوي، او دروغ او باطل یو شی دی. صدق او رښتیا دا دنیا آبادوي، آخرت هم آباد شي. او صدق او حق یو شی دی. د حق او د باطل مقابله دا چې کله نه د دنیا آباده شوي ده را روانه ده، او د رښتیا او د دروغو مقابله را روانه ده. موږ چې کوم وخت کې یو، په دې وخت کې دروغ نه صرف دا چې ډېر شوي دي، بلکې دروغ کمال ګڼلی کېږي. کوم کس، کم جماعت، کم اداره د دنیا په سطح باندې چې هغه خپل اغراض، مقاصد، مفادات حاصلولی شي، هغې پورې چې څومره حده پورې دروغ وایي، دره د کمال ګڼلی کېږي. د دنیا میډیا یعنی نشریات او پروپاګاندا دغه دپاره چلیږي. کله به د 1000 کسانو په جماعت کې یو کم 1000 کسان د دروغو ملګري، دروغ به خوښوي، او یو کس هغه به رښتیاو طرف ته ولاړي. او د انسانیت کمزورتیا دا ده چې دی په کثرت پسې ځي. دا دومره خلک داسې وایي، دې ته نه ګوري چې حق کوم طرف ته دی، هغې پسې دی لاړ شي. په کار صدق کې د حق ملګرتیا ده، اگر که په دنیا کې ته یوازې پاتې شي، تا سره هېڅ څوک نه وي. دغه وخت کې به تا سره د کائناتو خالق او مالک رب پروردگار وي. مخلوق کې به سره څوک نه وي، لیکن هغه به تا سره وي، د هغه نصرت به تا سره وي. د هغه کائنات چې جوړ کړي دي هغه به ستا په حق کې وي. چې کله ته په رښتیاو باندې په حق باندې کلک ودرېږي، دغه څیزونه به الله جل شانه ستا ملګري دي. د فرعون په مقابله کې د بني اسرائیلو هیڅ حیثیت نه، مال په لحاظ سره، افراد په لحاظ سره، قوت او طاقت په لحاظ سره، حکومت او اقتدار په لحاظ سره، لیکن کائناتو کې سمندر هم راځي. هغه سمندر د حضرت موسی علیه السلام او د بني اسرائیل خدای مرګره کو، ځکه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام سره، موسی علیه السلام په حق ولاړو، موسی علیه السلام طرف ته صدق